ججه ته زما د ټیکس په پیسو دلته ناست او زما د بچي د قتل دپاره ته چې کوم دی ما ته سړی را پرېږدي په 1000 ګرامه کې په 2000 ګرامه کې زه د دې ځای نه دا یو خوشخبري د ټول تحصیل شپ قدر عوامو خلکو له ورکوم چې انشاءالله موږ هغه جرګه زه د ادارو نه د ډي پي او نه د آی جي نه او څومره چې نورې قانون نافذ کولو والا ادارې دي چې کم ایسو باندې ککړ ځوان دی د هغه زندګي او ژوند وګورئ چې د هغه ژوند او د هغه زندګي او د هغه د خاندان زندګي څنګه دی او رویم خو زموږ مقصد چې کوم دی هغه نن د راتلونکي نسل د مستقبل په جرګه باندې انشاءالله کې خیر منګ او تاسو کوو چې دا به منګه دا کم ناسور دا کم لعنت چې پر ټوله علاقه کې خور دی د دې مخنیوي به څنګه کوو وردا یو ډیر منظم سازش لاندې دا خبره شروع ده دا داسې نه ده چې دا ګپ دی بس دا ایس راوتی دی دا صرف ایس دی دا یو بیرونی سازش دی او دا سازش به ناکام کول غواړي چې کم ایسو باندې ککړ ځوان دی د هغه زندګي او ژوند وګورئ چې د هغه ژوند او د هغه زندګي او د هغه د خاندان زندګي څنګه تیریږي او هغه د معاشرې نه بالکل چې کوم دی کټ شوی دی د هغه معاشرې سره تعلق ختم شوی دی دا به د شپې ګرځي دا به ټوله شپه ایښي د ورځې به ودی تمانچه به سر ته پرتی تمانچه به لاس کې ورسرئ که پلار یې خوښ نه شو پلار به ولي که ورور یې خوښ نه شو ورور به ولي که په ګاونډ کې څوک خوښ نه شو هغه به ولي د خپلې ایرې نه چې دا سړی په ما باندې ډزو نه کړي نو دا داسې د ګپ خبره نه ده چې بس ایس راغله او هغه شروع کړله او هغه اوس کړله بس په خواجه اوس کلي کې مړي کېږي او په شب قدر کې هم کېږي او په مټه کې هم کېږي او موږ او تاسو تماشه کوو ولاړ شو به د هغه جنازه وکړو بیا را روان یو الله به ډېر بد شو او دا سازش شروع شوی د کوم ځای نه دا سازش دلته راوړو چا زما مخ ته چې دا څومره ځوانان یا دا ماشومان ناست دي په دوی کې به د سکول استاد دي په دوی کې به د مدرسې طالب علم وي که الله پاک دا بچ کړل د دې مصیبت نه په دې کې به ډي سي او انجینري په دې کې به د هر مکتب فکر سړی ناست دي خو دې ته لاندې چې کوم دی وینه لګېدلې څنګه چې یو شین بوټ ته وینه ولګېږو د هغې لاندې چې موږ او تاسو داسې کړو نو هغه بوټ یې موږ پسې راوځي او هغه لاندې وینې خوړلې وردغه حساب یو وینه دې ته لګیا ده او دا خوري او دا کم خلک چې کوي نو هغې ته موږ برملا ده یو خبره کوو چې الله پاک سړی ماف کوي موږ څوک چې تا به نه ماف کوو یا به د کلي دا خلک څنګه به تا نه ماف کوي تا به ماف کوي چې ته توبه طایب شي او ته توبه وباسي او زما د دې بچو نه قلار شي منګه په پوله باندې مړی کړی دی او د ماشوم په سر هم جګړه کړې ده او سرونه په یو بل مات کړي دي او که هسې پرته چا نیغ کتلي نو بس هغه سر لاندې وتي او پر ظلم ورسره کړي دي او بیا پکې جرګې او مرکې هغه سره زموږ په میاشتو او په کلونو باندې بیا روغه نه کړي او هغه د غیرت یو ټکي ځان ته نیولی خو ګوره چې په یو خاموش طریقه باندې زما د نوی نسل یو څو کسان تباکی په سازش لاندې چې دا زما راتلونکي نسل ټول تباه او برباد شو په هر کور کې هره خور هره مور چې کوم دی جاړي د ایس د وجې نه نو موږ دغه دښمن ته غږ هم نه کوو هره سره جومات کې هم ولاړي د هغه په واده کې هم ناست دي د هغه په مړي کې هم ناست دي هغه سره چې کوم دی ښه سلام کلام هم کوو ګوره دا موږ د راتلونکي نسل سره بد کوو ظلم ورسره کوو زیاتې ورسره کوو په پوله پټي باندې خو زه چې کوم دی په سړي وردانګم خپل سره هم ماتوم د هغه سره هم ماتوم او په نس خبره باندې ډزم کوم مړیم کوم خو یو دشمن را پورې نښتی دی چې بچي مې تباه کوي هغه ته غږ هم نه کوم هغه ته سوشل بایکاټ هم نشم کولی هغه ته دا هم نه وایم چې جومات ته مه راځه د هغه پلار ته هم نه وایم چې دا زوی دې قلار که د هغه رور ته هم نه وایم چې دا رور دې قلار که خو هغه سره خپل تعلق ټیک ټاک ساتم نن پې زما بچی ککړ دي سبا له به ستا بچی ککړي او سبا له به ته چې کوم دی هغه سره ته ناست یې او ژاړې به دې خلکو سره به قطع تعلق پکار دی چې یاره موږ دې خلکو سره تعلق ونه ساتو زموږ د معاشرې نه دي زموږ خپلې مټې دي خو چې کله دې خپله ګوته هم خرابه شي او ډاکټر له لاړ شي نو دا به له ځان نه کټ کې دا به له ځان نه پرې کېږي نو ټول وجود دي دا کینسر او دا بیماري ټول وجود کې خورېږي نو که دا نه ټیک کېږي او توبه نه وباسي نو بیا ګورې د خلک د خپل وجود نه هم ګوته او خپه او لاس کټ کوي تاسو به کتلي او دا به بیا کټکول غواړي او موږ دا نه وو چې موږ هغه پسې راځو هغه سره موږ بس داسې به پې کوو تماچې او ټوپکې به م راغستي او مشینان به م راغستي
علماء کرام دیم په دې خبره باندې په منبرونو باندې خبرو کی ډاکټران دیم په دې باندې خبرو کی او د پولیسو چې دیم پتاړه کې په دې باندې خبرو کی او عام چې موږ د معاشري کوم عام خلک او کوم سیاسي خلک دي کوم چې موږ اسمبلی پلور ته رسول دي ادم په دې باندې خبرو کی چې دې لپاره قانون سازي نه جوړ شي او مولوی په منبر باندې وي چې ګوره رات زما په دې نسل کې جهادین هم څه په جهاد کوي او هغه په علم کې هغه به عالم جوړيږي او مفتی به جوړيږي او قاری به جوړيږي هغه هم پکې کړی دي او پولیس والا علم وو چې ما بیان پکې کړی دي من کتلې دي چې د څومره خلک په دې کې کړی دي او څومره خلک په دې باندې راوخت دي په دې باندې په جامه باندې आवाज وچتاو دلته موږ د راتګ مقصد زمون خو تنظیم الحمدلله شته او موږ ګرځي کې پروګرامونه هم کوو خو هغه کافي نه دي سپینګری او مشران دلته ناست دي په خوا به دوی لښکرې کولې او معمولی خبره پسې به لښکرې کولې هغه ټیم کې سوشل میډیا نو واتس اپ نو نه فیسبوک خو دې مشرانو به استاد یې ولېږله ګنداو ته هم لاړو شب قدر ته هم لاړلو شهباز خان کورونو ته هم لاړلو خلک به راټول شو دغه سړي خلاف به خلک چې کوم دی احتجاج وکړو یا به د هغه د کور مخې ته ودرېدل موږ او تاسو هم د دوی بچي هغه مشران دلته ناست دي انشاءالله دوی خبرې به هغې تایید هم زما کوي چې یا بلکل موږ لښکرې کړي دي دغه ناسور پسې او دغه خلکو پسې او د هغې مخنیوی دوی کړی دی خو زه به دا ووایم چې اوس انتظامیه هم شته دی او پولیس هم شته او ادارې هم شته دی د انتظامیې او د ادارو په نوټس کې یو خبره راولم چې د دې خلکو مخنیوی وکړه د سکلو والا چې څومره دي په حوالاتونو کې پراته دي او جیلونو کې او په هسپتالونو کې موږ داخل کړل خو چې د کوم ځای نه سپلای کېږي هغه سپلایر په کار دی چې څوک یې راوړي او چا یې دلته ورکوي دغه کس مطالبه موږ کوو د دې خواجه اوس کلي نه د دې پلیټفارم نه او د دې خلکو په وساطت باندې زه د ادارو نه د ډي پي او نه د آی جي نه او څومره چې نورې قانون نافذ کولو والا ادارې دي داسې داسې خو نه راځي چې دا بس دلته پیدا کېږي دا چېرته نه روان دی او راځي د دغه څیز د بالکل ټیک ټاک مخنیوی وشي انشاءالله کې خیري زه د دې ځای نه دا یو خوشخبري د ټول تحصیل شب قدر عوامو خلکو له ورکوم چې انشاءالله موږ هغه جرګه او موږ هغه لښکر او موږ هغه خلک تیار کړي دي انشاءالله او بیا چې کله موږ احتجاج کوو نو هغه به تحصیل شب قدر ختم نبوت چوک کي او بیا د هغه سړي د کور مخې ته او هغه به بیا زموږ د بي پي او او بیا به د صوبۍ اسمبلی مخې ته چې موږ له دې کې قانون سازي وکړه تی په 1000 ګرام کې به را پرېږدي ججه تی په 2000 ګرامه کې به را پرېږدي او تی په 3000 ګرامه کې به را پرېږدي تا ورته قانون سازي وکړله دا قانون سازي دي نه منم زما په اوټ باندې دغلته تلې ما په دې خپل اوټ باندې دلته لېږلې او زما د بچي خلاف ته چې کوم دی قانون سازي کې ججه ته زما د ټکس په پیسو دلته ناست او زما د بچي د قتل دپاره ته چې کوم دی ما ته سړی را پرېږدي په 1000 ګرامه کې په 2000 ګرامه کې زه د میډیا درونو ته دا خواست کوم او څومره چې اورېدونکي دي او ناست دلته بالکل دا زما اواز هر پلیټفارم نه او هر ځای ته ورسوه چې موږ د ادارو نه موږ د وزیر اعلی نه موږ د وزیر اعظم پاکستان نه موږ د چیف جسټس نه او څومره چې اعلی چارواکي دي د دې دپاره زر تر زره چې کوم دی قانون سازي وشي که ونه شوله نو بیا انشاءالله چې موږ ازاد قوم او موږ ازادي بیا که ته ماته وایې چې قانون دې په لاس کې واغست نو ستا ګناه وي انشاءالله دا په ریکارډ باندې پرتې زما دا خبرې زه امید لرم چې انشاءالله کې خیري زموږ ادارې د دې خلاف خو مضبوط کار کوي او کار یې کړی دی خو زما دا درخواست دی چې د راوړلو والا به نیسي او هغه به سوشل میډیا ته ورښیي چې دا مې ونیو دا د راوړلو والا و سکلو والا ختم دي زما په دغه باندې انشاءالله کې خیري که پاتې نو 5 یا 10% یا 20% به زیاده سے زیاده پاتې او دا خلکو ته مې کومې چې خرڅوي او کومې چې سکي خپل مور پلار باندې او په خپلو ګاونډیانو باندې په خپل ځان باندې رحم وکړئ